المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. د رمضان المبارک آخري عشره یعنی آخري 10 ورځې 10 شپې دا ډېرې اهمې دي چې په دې کې سړی ښه عبادت وکړي او دارنګې الله رب العالمین ته ښه کوشش وکړي او د الله رب العالمین د رضا کولو کوشش وکړي. ځکه دې میاشتې کې عبادت کول دا د زر میاشتو د عبادتو نه بهتر دی. دې میاشت کې محترم عزتمندو یوه شپه ده چې هغه ته لیلة القدر ویلی کېږي، د قدر او د عزت شپه. دې شپې ته الله رب العالمین ډېر اوچت مقام ورکړی دی. الله فرمای انا انزلناه فی لیلة القدر، یقینا موږ دا قرآن کریم نازل کړی په لیلة القدر کې، یعنی دې شپه کې الله رب العالمین قرآن کریم نازل کړی دی. دا دونه اوچته شپه ده چې الله رب العالمین دا اوچت کلام په دې شپه کې نازل کړی و. او دارنګې د دې شپې هغه مرتبه او درجه او قدر دونه زیات دی چې په دې شپه کې عبادت کول دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی. الله رب العالمین فرمای لیلة القدر خیر من 1000 شهر. لیلة القدر دې شپه کې عبادت کول دا د زرو میاشتو د عبادت نه دا بهتر عبادت دی. تقریبا دا 83 کال او 4 میاشتې جوړیږي. نو محترم اوریدونکو چې یو سړی 83 کال او 4 میاشتې عبادت وکړي نو د دغه عبادت نه د دې شپې د عبادت دا بهتر دی. دا ولې؟ ځکه الله رب العالمین ورته بهتر ویلی دی. الله رب العالمین ورته دا شان ورکړی، دا قدر او دا عزت ورته الله رب العالمین ورکړی دی. او زمونږ دپاره کې محترم عزتمند پیدې دا دي چې موږ به دې شپه کې عبادت وکړو او دا عبادت الله رب العالمین زمونږ نه قبول کړي. نو دغه 83 کال او د 4 میاشتې د عبادت نه دا بهتر دی. نو غرض دا دی چې په دې 10 شپو کې سړی کوشش وکړي او خصوصا په دې شپو کې سړی ځان فارغ کړي د عبادت. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چې څوک په دې لیلة القدر کې ودرېد او دا ولې ودرېږي؟ ځکه دا سړی مؤمن دی او د ثواب په نیت باندې ودرېده. دغه مقصد دا و چې الله رب العالمین ته ځان نږدې کم، الله رب العالمین راضي کم. نو الله رب العالمین د انسان ته مخکینی ټول ګناهونه بخي. او دارنګه نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې راځي چې کله به د الله شپې شوي نو خپل لنګ به مضبوط کو او ځان به عبادت ته وزګاراو او خپل اهل به هم را پاڅاو. او عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام په دې شپو کې ډېر زیات کوشش کاو، یعنی داسې کوشش او داسې محنت په نورو شپو کې نه کاوه لکه په دې شپو کې به چې څونه زیات کوشش کاوه. نو نبی علیه الصلاة والسلام به په دې شپه کې چې هغه اوچت انسان، الله رب العالمین ته محبوب انسان چې الله رب العالمین ورته هر څه معاف کړي، هر څه ورته بخیلی دي، هغه دونه کوشش کوي ټوله شپه ولاړي او په دې شپو کې هغه دا شپې به یې خولي، خپل اهل به را پاڅاو چې عبادت وکړي. محترم عزتمندو موږ هم د نبی علیه الصلاة والسلام امتیان یو چې کم از کم کوشش وکړو او څه نه څه عبادت پکې وکړو په دې شپو کې. دارنګه محترم عزتمندو په دې شپه کې دعاګانې غوښتل، په دې شپو کې دعاګانې غوښتل او خصوصا دا دعا لکه عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای ما د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو که چېرته ما ته پته ولګي د
د لیلة القدر نو زه به کومه دعا وایم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا دعا ډېره زیاته ویوه، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. دا دعا دا ډېره زیاته ویوئ. او دارنګې محترم عزتمندو په دې شپو کې د قرآن کریم تلاوت کول دا ډېر پکار دی. قرآن کریم سره تعلق ساتل او د قرآن کریم علم، دارنګې په دې کې تدبر او سوچ کول، د دې تفسیر کتل، دا ټول قرآن کریم ته شامل دي چې د قرآن کریم تلاوت پکې ډېر وکړی شي. ځکه الله رب العالمین دا قرآن کریم په دې شپه کې نازل کړی دی. او دارنګې محترم عزتمندو اعتکاف کول، که د چا سره وخت او دا وخت ور وباسي، الله رب العالمین موږ ټول د توفیق راکړي چې په دې لس شپو کې سره اعتکاف وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام هغه به په دې لس شپو کې اعتکاف کوي، ځکه سره د خلکو نه او دارنګې د دنیا کارونه نه راوزګار شي او دارنګې په مسجد کې ناستي نو دا عبادت کوي. ټوله شپه هم دا عبادت به کولی شي، بلکې دا لس شپې هم دا رونولی شي او بیا به دا عبادت کولی شي. لکه تاسو دغه چا نه تپوس وکړئ چې چا د اعتکاف کلی، هغه ټوله شپه دا عبادت کوي. نو الله رب العالمین موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې موږ به دې باندې عمل وکړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه به دا اعتکاف کاوه، او کله چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو نو بیا د هغه بیبیانو هغه به اعتکاف کاوه. نو زنانه په مسجد کې اعتکاف کولی شي چې کله څه فتنه نه وي او دارنګې عذر شرعي نه وي. ورنه په کور کې ځینې زنانه اعتکاف کوي، نو په کور کې دا اعتکاف دا نه کیږي، ځکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو اعتکاف کوونکي په مساجدو کې. نو ګور دا اعتکاف دا په مسجد کې به دا کیږي، دا په کور کې نه کیږي. بهر حال په دې اخرو لسو شپو کې محترم عزتمندو په دې کې کوشش پکار دی چې سړی پکې ډېر عبادتونه وکړي او ښه کوشش پکې وکړي. الله رب العالمین موږ او تاسو ته دا توفیق راکړي چې موږ په دې کې ښه کوشش وکړو او دارنګې عبادت پکې وکړو. الله رب العالمین دې زموږ قبول کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين